بسم الله الرحمن الرحیم. پسلو کې لسکم سلو کسانو ته دا پته نشته دی چې آیا ما باندې قرباني کیږي او که ما باندې قرباني دا نه کیږي. نن به انشاءالله په دې کلیپ کې دا وایو چې په کومو زنانو باندې قرباني کیږي، په کومو نارینهو باندې قرباني کیږي. بعضې وخت کې موږ او تاسو باندې قرباني کیږي خو موږ ځان نه غرضه کو، یا داسې خبره وي چې موږ ته پته نه وي چې یاره ما باندې قرباني کیږي یا ما باندې قرباني نه کیږي. چې چا سره څونه پیسې شي نو په ده باندې به قرباني کیږي. او دغه رنګې د قربانۍ دا ورځې دا څو ورځې دي. انشاءالله العزیز دا درې خبرې به په دې کلیپ کې په تفصیل څه بیانوو. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د کم سړی وس کیږي او دا سړی قرباني ونه کي، نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دا سړی دی زمونږ جومات ته نه راځي. یو طرف ته پیغمبر علیه صلات وسلام دا حرص کوي، دا کوشش کوي چې څومره کسان په کورونو کې مونځ کوي دا کسان جومات ته راولو. او بعض احادیثو کې داسې دي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې زړه مې دا غواړي چې کوم کسان په کورونو کې مونځونه کوي چې لاړ شم او ویسېږم. یو طرف ته دا حدیث شو، بل طرف ته وایي چې زموږ جومات ته به نه راځي. نو دې نه پته لګي چې پیغمبر علیه صلات وسلام یو قسم لا د ناراضتیا اظهار کوي. نو د کوم سړي چې وس کېږي نو دله پکار دی چې د قرباني وکړي. د قربانۍ شرطونه څه دي؟ پچا باندې قرباني دا واجب ده او پچا باندې نه ده واجب. د ټولو نه اول شرط د قربانۍ دپاره دا دی چې کوم سړی کې عاقل سړی وي په ده باندې قرباني کیږي. دغه رنګه څومره کسان دي او هغوی قمقل دي، لیوني دي، نو په دوی باندې محترمو قرباني ده نه کیږي، ځکه چې لیونو سره پیسې نه وي او بلکې پیسې ورسره هم وي، هغه د قربانۍ نه څه خبر ده، په هغه باندې فرض مونځ نشته دی، نو قرباني به د کوم طرفه شته دی. چې کوم سړی عقلمند دي او پیسې ورسره وي په دې سړی قرباني ده کیږي. دویم هغه سړی چې کوم بالغ وي، بالغ هلک یا بالغه جنۍ، تقریبا د جنکو عمر د 12 کالو نه بره شي، د هلکانو عمر تقریبا د 14 یا 14 کالو نه دا بره شي، او دوی سره د نصاب مطابق پیسې وي په دې قرباني کیږي. دویم شرط موږ سره دا شو چې کم سړی بالغ وي، عاقل وي، بالغ وي. موږ سره دریم خبره چې کم سړی مقیم وي، نو مقیم سړی باندې قرباني دا کیږي، مسافر باندې نه کیږي. خو دلته کې ډېر کسان په دې مسافر ټکي باندې دوکه شي، قرباني نه کوي. بیا یاد ساتئ چې مسافر هغه سړي ته ویل کیږي چې کم سړی یو ملک ته لاړ شي او هلته کې د 15 ورځو نه کم تیری، دا مسافر شو. یو سړی لاړی خپل ملک کې د یو ځای نه بل ځای ته لاړی، 2 کیلومتر مزل دا وکړو، دا مسافر شمارلی کیږي. خو دا به هغه پورې مسافر شمارلی کیږي چې د دې سړي نیت د 15 ورځو نه کم وي، دا مسافر وي. خو چې کم کسان تلي سعودي ته او هلته کې په کلونو باندې ناست دي، هلته کې دیاړي کوي، مزدوري کوي، دغه رنګې په کارخانه کې دی، دغه رنګې په فیکټرۍ کې دی، نو دوی د 15 ورځو نه سیوا دغلته کې ایساریږي، نو په دوی باندې قرباني کیږي. که دوی د نصاب مالکان وي په دوی قرباني کیږي. چې کوم مقیم دی په خپل کلي کې دی یا کوم په بل وطن کې دی او د 15 ورځو نه سیوا هلته کې وشو، نو په دوی قرباني دا کیږي. او نصاب چا سره 1,40,000 روپۍ وي په دوی باندې قرباني کیږي. بل شرط موږ سره مسلمان دی. چې کوم سړی مسلمان وي نو مسلمان قرباني کولی شي او دغه رنګې کافر قرباني دا نشي کولی. که مسلمان سړی وي که مسلمانه ښځه وي نو دوی به قرباني کوي، نو دغه رنګې کافره ښځه کافر سړی به قرباني دا به نه کوي. یاد ساتئ چې
دلته کې موږ به یو غلط فهمۍ کې مبتلا یو. په کور کې یو مشر وي او دا مشر قرباني وکړي، انګوریان یې حصور کې وي چې لکه موږ قرباني وکړله، بچي هم حصور کې وي چې موږ قرباني وکړله، هلکان وي که جینکۍ وي ټول ښه خوشحاله وي زموږ پلار قرباني وکړل او ډېر زیات برید په هغې باندې تاوی. یاد ساتئ مسله ده پلار سره 1,40,000 روپۍ دي په د قرباني ځان له واجبه ده. دغه رنګه څومره چې انګیان دي انګوریانې دي که دوی سره د 1,40,000 نه پیسې بره وي په دوی هم قرباني کېږي. دوی له پکار ده چې دوی قرباني وکړي. دغه رنګې یوې ښځې سره 1 توله کالی دی ورسره 1 روپۍ ده، نو په دغې زنانه باندې ځان له قرباني کېږي. موږ بعضې وخت کې نښتي یو هلکه د خور له راله کالي او که لور له وکړه، خو بیا دا ورته نه وایو چې په دې کالي باندې زکات هم کېږي په دې قرباني هم به کېږي. نو که چا سره 1 توله کالي وي په ده هم قرباني کېږي ها، ځکه چې د 1 توله کالي ریټ او قیمت د 1,40,000 نه دا بره دی قرباني به کوي. دغه رنګې د دغه سړي زامن دي که هغوی سره پیسې د 1,40,000 نه ډېرې وي قرباني به کوي، کلوریانې دي د 1,40,000 نه ورسره سیوا وي قرباني به کوي. لنډه خبردار شوه چې په کور کې څومره افراد دي څومره کسان دي دوی سره پیسې کو 1,40,000 نه بره کو د هر چا سره وي قرباني دوی کولی شي. یاد ساتئ چې په دې کې نغدي یو سړي سره پیسې دي 50,000، دغه رنګې ورسره کپړې دي سیوایي، دغه رنګې ورسره سیوایي ګاډي دي، دغه رنګې سیوایي پلاټونه دي، دغه رنګې سیوایي شیرز دي، دغه رنګې سیوایي موټرسایکلې دي، دغه رنګې یو ځای کې کاروبار دی، دغه رنګې اضافي څیزونه ورسره نور هم ډېر شی دي. موبایل ورسره د یو نه سیوا اضافي دی، ګاډی ورسره یو نه سیوا دی. دغه رنګې را څونه چې حساب کتاب دی دا پکې ټول را شمار وي. سیوایي پلاټ دی دا پکې موږ شمارو، نو چې دا ټول موږ را جمع کړو او د دې پیسو قیمت 1,40,000 نه بره قرباني به کېږي. کور کې په درې کې لوښي دي، په دغه رنګ المارۍ کې لوښي پراته وي. زنانو ته به ګورو کې 1 روپۍ ورسره وي او سره کالی ورسره وي، دغه رنګې لوښي که درې زنانه وي دا ټول که موږ را جمع کړو د 1,40,000 نه بره وي په دې زنانه باندې دا قرباني کېږي. نو دوی له پکار چې دا دې ځان له ځان قرباني وکړي. نو کوشش کول پکار دی چې په دې خبرو باندې په خپل عمل وکړو، مخکې خلکو سره هم شیر کړو. دغه رنګې فرمایي چې 3 ورځې دا قرباني دي، د اختر په ورځ، د اختر په 2مه، د اختر په 3مه. د اختر په ورځ باندې د ټولو نه بهترینه قرباني ده، د اختر په 2مه باندې ورپسې ښه ده، ورپسې په 3مه ورځ باندې بیا ورپسې نمبر دی. نو دغه رنګې چې کوم لومړۍ ورځ ده نو په دې باندې ثواب دا ډېر زیات دی. کوشش وکړو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې خلکو ته دا شیر کړو چې هغوی هم د دوی نه فایده والي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.